راسی حدیث درته وایم، رسول محتشم نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دو جانو سردار د صحابه کرامو په ټولۍ باندې راو. صحابه کرام ناس دي، جمع غفیر ده. د دو جانو سردار سوال پې کوي، ما اجلسکم، صحابه کرامو څرنګه را جمع سوي یاستئ؟ د څه شي لپاره را جمع سوي یاستئ؟ څه مجلس کوئ؟ مقصد مو څه ده؟ نو رسول الله مبارک سے دا سوال پې وکړو، ما اجلسکم، څه جلسه مو جوړه کړې ده؟ څرنګه را جمع سوي یاستئ؟ دوی په جواب کې څه ورته یې جواب واروي؟ صحابه کرام عرض جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لديننا ومن علينا بك. یا رسول الله دی را جمع کېدا دی جلسې دی محفل مقصد مو دا ده چې یا الله موږ تا یادو، د تا حمد بیانو، د تا تعریف کوو، د تا شکر ادا کوو. په څه باندې؟ په دې باندې د تا شکر ادا کوو چې دین د اسلام را کړی ده او نبی د آخر زمان را کړی ده، خپل محبوب دی را کړی ده، خپل محبوب ته مشترا کړی ده. په دې باندې د تا شکر ادا کوو، هم په دین اسلام باندې په ایمان باندې د تا شکر ادا کوو، هم د دو جانو سردار په میلاد باندې د تا شکر ادا کوو، د رسول الله په میلاد. رسول الله مبارک سے دا جواب وارویدو. جواب کې ورته صحابه کرامو، تاسو ما ته حلف را کولای شئ؟ لوړه را کوای شي تاسو چې تاسو مقصد دغه دی الله تعالی ذکر، دی الله تعالی حمد او ثنا په دین اسلام او د ما په میلاد خوشاله یاستئ؟ صحابه کرامو ټولو لوړه ورسره وکړه، قسم مې ورته وکړئ چې یا رسول الله قسم دم دی الله په نامه باندې مقصد مو بل څه نه، دی الله تعالی شکر ما ادا کوو، دی الله حمد، دی الله تعریف، دی الله ذکر مو کوو، دین په اسلام باندې او د تا دنیا ته په راتګ او په میلاد باندې مو دا شکر ادا کوو. رسول الله مبارک ورته صحابه کرامو سه حیران نسیا چې دا قسم مې له تاسې ولې واخیستوی؟ واروي صحابه کرامو قسم مې په دې درجې نه واخیستوی چې اوس فورا جبریل امین ما خواته راغو، په قدمو کې راته حاضر سوی، د الله تعالی له طرفه پیغام راته راوړ چې ادي ما حبیبه سرور عالمه صلی الله علیه و آله وسلم زیری ورکه صحابه کرامو ته چې دوی په فرش باندې ما یادوي، د تا میلاد ذکر کوي، دوی ما یادوي، زه پروردګار عالم د فرشتو په مجلس کې دوی یادوم، دوی ما یادوي، زه دوی یادوم، دوی د تا په میلاد باندې خوشاله دي، زه رب ذوالجلال له دوی جنې خوشاله یم، له دوی جنې زه خوشاله یم. عزیزانو دوستانو، دا مجلس، دا محفل، دا معمولی مجلس نه ده. رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی الله علیه و آله وسلم دی الله محبوب فرمان ده چې دی الله تعالی د فرشتو یو مخصوصه ډله ده، هغه په مځکه باندې راګرځي. یا رسول الله د څه شي لپاره؟ رسول الله مبارک هغه د ذکر مجلسونه غواړي. څه شی غواړي؟ دلته خلک د کوټې ول راغلي دي، مریدان د هغه جان مبارک پیربایان دي، د موږ راغلي دي دلته به ذکر قادریه شریفه کوي. چې کله دوی ذکر کوي او سړی د دې ذکر په لطایف او په طریقه باندې پوسی، په ایمان درته یم یو ویشته به په ذکر کې مشغوله یې. دا د ذکر پاک مجلسونه دي، دربار د غوث الاعظم دستگیر ده. وایروا رسول الله مبارک چې د فرشتو یو خاص مخصوصه ډله ده، هغه د مځکې په سر باندې یعنی روی زمین باندې چکر لګوي. یا رسول الله هغه څه کوي؟ هغه د ذکر مجلسونه غواړي. یا رسول الله بیا څه کوي؟ د دو جانو سردار هغه په دې مجلس باندې د خپل کوثرونه وغواړي. هاي 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 الله تعالی دې د موږ د محفل تم هغه پروان، هغه شان ور په نصیب کې سي دی الله تعالی نورانی مخلوق کوثر په وغوړی دلته. نو چې د کوثر په وغوړی نورانی تجلیات په دې محفل باندې دی الله تعالی له طرف راوري. رسول الله مبارک یې صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دا محفل برخاست سي، خلک ولاړ سي، محفل ختم سي، دا فرشته بیرته دی الله تعالی حضور ته ولاړ سي. الله تعالی د هر څه علم لري. الله تعالی څه شي ده؟ د هر څه علم لري. د هر څه جواب مرانه کوي، د هر څه علم لري. د هر څه علم باوجود الله تعالی ملائکه ته سي چیرته تللې واسطي. یا الله د روی زمین چکر مو لګاو، د ذکر مجلسونه مو وختل، بیا چیرته ولاړ استی؟ دا حدیث کدی رسول الله نو زه جواب دی ما یا الله پلانکی علاقې ته مثال په تور زه درته یم جنگ ته ولاړلو، د پیر پټان بابا دربار وای دومره خلک راغلیو، عالمانو، ناتخوانانو، قاریانو، سناخوانی و ذکر دیتاو، قرآن ویل سوی، ذکر وسوی، خلک جمع دلته ناسولو. ته یادولې پروردګار عالم خبر په هر څه ده. الله تعالی ورته زه یادولم، یا الله ته یادولې، نو الله تعالی ورته زه لیدلی وم دوی. هاي 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 جواب مرانو کو دی سبحان الله. دا سبحان الله دی چا یادونه ده؟ دی الله یادونه. نو په شوق سره وایي سبحان الله. الله تعالی ورته ملائکو سي زه یادولم، زه لیدلی وم دغه خلکو د ما بندگانو. یا الله نه لیدلی،
الله تعالی ورته چې لیدلی یې هم نه یم په داسې شوق سره یې یادولم راجمع سوي وو کې ولیدم بیا به څه کې لیدلی وای بیا به یې څه کړو اوس خو یې نه یم لیدلی نو الله تعالی ورته ای ملایکو څه شی غوښتل دغو خلکو د څه شي طلبګار وو دوی ورته یا الله د جنت طلبګار ولو الله تعالی ورته جنت یې لیدلی ده یا الله نه یې ده لیدلی چې نه یې ده لیدلی جنت غواړي کې لیدلی وای بیا به یې څه کړو جنت یې لیدلی نه ده طلبګار دی غواړي جنت کې لیدلی وای بیا به یې څه کړو نو پناه یې له څه غوښتله یا الله د تعالی عذابو جي یعنی له جهنم جي پناه غوښتله ډېر ډارېدل وامیدل پناه یې له جهنمه رسول الله مبارک یې الله تعالی ورته شا فرشتو جهنم یې لیدلی ده د ما سزاوې لیدلې دي یا الله جهنم خو یې نه ده لیدلی الله تعالی ورته یې چې لیدلی نه ده پناه یې غوښتله کې لیدلی وای بیا به یې څه کړو بیا به یې څه کړو نو په جواب کې رسول الله مبارک څه ورته یې چې کله دا فرشتې حال احوال ورته بیان کړي الله تعالی بیا په داسې الفاظو سره جواب دوی ته ورکړي الله تعالی ورته ای فرشتو ګواه سئ تاسې ټولې دا ټوله ډله دا جماعت د فرشتو ګواه اوسئ له کومه مجلس چې تاسې رالاستئ ګواه سئ په مجلس کې راغلي ټول خلک ما وبخښل